دا خلق چې د خواهشاتو پسې روان دي، د دین احکامات یې پرېښي دي، ملکی طاقت پسې نه ځي بلکې د شیطانی طاقت مرګرتیا کوي. شیطان چې کوم طرف ته را دعوت کوي حق طرف ته ځي. الله تعالی وایي دا په وچه کې چې څومره مخلوقات دي، په هغې مخلوقاتو کې چې څه بد دي د هغې ټولو نه دی بد دي. ډېر بدترین تعبیر دی الله تعالی کوي. زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله تعالی څلور قسمه مخلوق پیدا کړي. دا دوه قسمه داسې دي چې هغه موږ له په نظر راځي، او دوه قسمه داسې دي چې هغه موږ له په نظر نه راځي. کم دوه قسمونه چې موږ له په نظر راځي، یو حیوانات دي، څاروي او ځناور، او دویم انسانان دي. کم دوه قسمه مخلوق چې موږ له په نظر نه راځي، یو ته ملایکې وایي او بل ته جن یا شیاطین وایي، شیطانان. الله تعالی دا مختلف نوع پیدا کړي، مختلف حیثیتونه، خصوصیتونه. ملائکه الله داسې مخلوق پیدا کړي چې سراسر خیر دی، شر پکې نشته. نو چې شر پکې نشته، سراسر روح دی او عقل دی، نفس پکې نشته. نو چې شر پکې نشته او نفس پکې نشته، د خدای نافرمانی نه کوي. ځکه د خدای نافرمانی ته خو نفس او شر مونږ ته دعوت را کوي. الله تعالی د ملائکو باره کې وایي لا یعصون الله ما امرهم. خدای ورته د څه امر وکړي د هغې مخالفت نه کوي، او بیا وایي ویفعلون ما یؤمرون. د کمې خبرې حکم چې دته کېږي حق کوي. ملائکې څه داسې دي چې هغه د همیشه نه په ولاړې قیام موظفې دي، څه داسې دي چې په رکوع اخته دي، څه داسې دي چې په سجده پرتې دي، څه داسې دي چې ذکر تسبیح او تحلیل لا اله الا الله باندې مشغولې دي. ګناه نه کوي. ګناه څه کوي چې د ګناه سوچ هم نه کوي، ولې ځکه نفس پکې نشته، شیطان ورسره نه دی، شر پکې نشته. دویم قسم چې کوم موږ له په نظر نه راځي، شیطانان، جن، دا خدای پیدا کړي، دا موږ نه وینو. جن چې څوک ویني هم په خپل شکل کې به پیریان نه ویني، بل شکل له به بدلیږي او ته به یې ویني، خپل شکل کې په نظر نه راځي. دا جن د اور نه پیدا دي، شیاطین دا د اور نه پیدا دي. دا سراسر شر دی، خیر پکې نشته. یو دویم دا دی چې دوی همیشه د خدای په نافرمانی کې اخته دي. خپله دا نه چې د خدای نافرمانی دوی کوي او بس خبره خلاصه، د خدای نافرمانی هم کوي، نورو خلکو له هم دعوت د خدای د نافرمانی ورکوي. شیطان د انسان پسې دی چې انسان د خدای نافرمانی ته دعوت کی. د دې سره الله تعالی دوه قسمه داسې مخلوق پیدا کړي چې موږ له په نظر راځي، چې یو ته انسانان او دویم ته حیوانات وایي. د انسانانو او د حیواناتو یو لوی فرق دا دی چې د حیواناتو مقصد صرف نفس خواهشات پوره کول، او په هغې باندې څه خصوصي څیزونه نشته، عبادت د هغوی په ذمه نشته، او د خو کولو تصور د هغوی نه نه کېږي چې هغه د ښه کارونه وکړي. خدای ورته ویلي هم نه دي چې ښه کارونه وکړي،
هغوی کې عقل نشته، ښه کارونه خو به په عقل کېږي، عقل پکې نشته. نو د هغوی د زندګۍ او د ژوند خلاصه دا ده چې خوراک وکړي، څښاک وکړي، خپل مقرر وخت تیر کړي، او یا څوک ذبح کړي او یا په خپل مرګ مړه شي او خیر و خلاص. هېڅ هم نشته، جنت دوزخ هغوی له نشته، د خدای رضا او غضب هغوی له نشته. د دې سره الله تعالی انسانان پیدا کړي او موږ له په نظر راځي انسانان د خدای یو غوره مخلوق دی. د انسان ذمہواری د خدای خلافت کول دي، د خدای عدل او انصاف په دې ځمکه کې خورول دي. د انسان ته خدای خلیفۃ الله ویلی دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم. خلیفه انسان خلیفۃ الله، د خدای خلیفه دی په دې ځمکه، عدل او انصاف به قایمای. انسان ته خدای عزت ورکړی دی. خدای وای ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره مونږ عزت ورکړی دی انسانانو ته. انسان د پیدایش مقصد خوراک او څښاک نه دی، او د انسان د پیدایش مقصد خواهشات غرضونه پوره کول نه دي، بلکې دا د یو لوی مقصد دپاره پیدا شوی چې هغه لوی مقصد د ځمکې خلافت سنبالول او د الله عبادت او بندگی کول. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مونږ پیریان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر د دې دپاره چې زموږ عبادت وکړي. بس مقصد د خدای عبادت. که خوراک کوي هم د دقه دپاره کوي چې خدای عبادت پې وکړم، که څښاک کوي هم د دقه دپاره کوي چې ساه پې وساتم خدای عبادت وکړم. دا وسایل دي، مقاصد نه دي. مقصد دا نه دی، وسیله ده، ذریعه ده. خوراک څښاک او خواهشات پوره کول، نوعی خواهشات پوره کول، دا د دې یو ضرورت دی، ضرورت پوره کوي. اصل کار بل دی چې د خدای بندگی ده. اوس الله تعالی انسان کې دوه څیزونه پیدا کړي، یو پکې عقل پیدا کړي او یو پکې نفس پیدا کړي. انسان د دې دوه څیزونو نه جوړ دی. د عقل په وجه انسان دا غواړي چې زما ترقی بره طرف ته وشي، خدای طرف ته. او د نفس خواهش دا دی، د نفس د وجه نه د انسان خواهش دی چې زما خواهشات پوره شي، لکه د ځناورو چې څنګه خواهشات پوره کېږي. انسان چې خدای پیدا کړی د بلوغ نه واخله تر مرګه پورې جګړه روانه ده. نفس راکاږي د ځناورو زندګۍ ته، او عقل راکاږي د ملائکو زندګۍ ته. حدیث شریف کې دی دا کشمکش قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی. د آدم علیه السلام نه تر دې دمه پورې او تر قیامته پورې چې څومره د انسانانو سلسله نه دا کشمکش او جګړه به روانه د چا په منځ کې، د نفس او د شیطان، د عقل او د نفس په منځ کې. الله تعالی قرآن کریم کې الملائکه د ملائکو د لفظ اتاتیا کرته ذکر کړي، او الله تعالی قرآن کریم کې د شیطان لفظ هم اتاتیا کرته ذکر کړي. مفسرین حضرات وایي دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې تا کې توازن برابر دی. انسان تا کې توازن برابر دی، خوښه دی دا چې د ځناورو زندگی غوره کې، او خوښه دی که د ملائکو په شان زندگی غوره کې. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هیڅ یو انسان نشته مگر الله تعالی په دا دو څیزونه مقرر کړي دي. یو په شیطان مقرر دی، یو په ملائکه مقرره ده. شیطان ورته د شر وسوسې اچوي، د فقر نه ویری، د عبادت نه ویری. سر منزل وختي را پاسېدلی مونځ دې وکړه، ګوره بیماری کې یخني د زکام به دې شي، په یخ اوبو دې اودس وکړو داسې به شي، مال دې ولګو غریب به شي،
دا وسوسې چې اچي دا شیطان ورته اچي. ملائکم په خدای مقرره کړی د ملائکې د بل طرف ته راکاږي ورته ښې وسوسې اچي. دا مونځ وکړم روح به مې خوشحاله شي، خدای به رانه رضا شي، جنت به راته میلاو شي، ژوند به مې د سکون شي. دا وس زړه زړه کې دا خبرې موږ له راځي که نه چې لمانځه ټیم شي. دا هغه د ملایکې د طرفه دي، د ملایکې وسوسه او د شیطان کار ته وسوسه وي او د ملایکې کار ته الهام وي. خیر خدای د بنده زړه کې راواچ. حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا زړه کې کله د خیر خیال راشي نو د خدای حمد بیان کې الحمدلله دی وایي، ځکه دا د الله د طرفه یو نعمت دی. او د چا په زړه کې چې د شر وسوسه راشي چې غلط کار بکوم داسې بکوم فلیستعذ بالله، د شیطان نه د پناه غواړي په خدای سره. خدای شیطان نه پناه غواړم. خدای انسان ته الله تعالی مرتبه هم ورکړې ده، عزت هم ورکړې، خو سزا هم بده ده. کله چې د دې انسان عقل غالب شي، د ملکی طاقت غالب شي، ښه کارونه ډیر شي، د درجه بیا د ملائکو نه اوچته ده. ولی ځکه ملائکې که غلط کارونه نه کوي خو نفس پکې نشته، شیطان په نه دی مقرر، خواهشات نشته. انسان چې ښه کارونه کوي نفس هم ورسره شته، خواهشات هم شته، شیطان هم دی. نو کمال خو دغه دی که نه؟ یو لوند بازار نه لاړ شي او ښځو له نه ګوري نو دا خو څه کمال نه دی. کمال دا دی چې بینا سړی لاړ شي او پردیو ښځو له نه ګوري مخ واړوي، دا کمال دی. نو دغه شان ملایکې چې ګناه نه کوي نو دا کمال نه دی، ولې ځکه هغې کې د ګناه طاقت خدای نه دی ایښی. او انسان چې ګناه نه کوي دا کمال دی، ولې ځکه د ګناه طاقت پکې شته. ګناه ته خلک هم راکاږي، معاشره هم راکاږي، نفس هم راکاږي، شیطان هم راکاږي، او دی نه کوي نو دا ښه سړی دی. دې وجې نه د دې انسان درجه بیا د ملایکو نه اوچته شي. دې وجې نه زموږ د دین عالمان وایي چې د پیغمبرانو درجه د ملایکو نه اوچته ده. الله تعالی پیغمبرانو ته داسې درجه ورکړي چې د ملایکو نه اوچته ده. ولی ځکه د هغوی نفس مغلوبه دی، شیطان مغلوبه دی او کمزوری دی، نفس په حاکم دی. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے انسانانو تاسو په هر یو باندې خدای شیطان مقرر کړی، په هر انسان. صحابي تاسو کوي قربان پتا هم شیطان مقرر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او په مام شیطان مقرر دی، ولکن الله اعاننی علی، لیکن خدای ما غزه غالبه کړی په د باندې. فاسلم زما شیطان ما ته غاړه ایښې ده، زما نافرماني نه کوي. یاد ده چې زه د شیطان نه محفوظه یم، خدای ته محفوظه کړی. پیغمبرانو باندې هم شیطانان مسلط دي، خو هغوی ته خدای داسې طاقت ورکړی چې شیطان د هغوی په قبضه کې دی، مغلوبه دی. نو د دې سره چې عبادات او د خدای بندګي کوي نو دا لویه درجه ده. دویم طرف ته الله تعالی بیا د انسان ته عقل ورکړی، پوهه ورکړې ده او ملکی طاقت یې پکې ایښی چې د ښو کارونو طرف ته را دعوت کوي. دی دا ښه کارونه ونه کړي، غلطو کارونو پسې شي، د خدای حکمونه شاته واچوي، خواهش پرستی شروع کی او بس حلال او د حرام تمیز ورک شي، د حیوانات او د څاروو په شان زندگی شروع کی، د زناورو په شان زندگی شروع کی، د قانون پابند ځان نه ګڼي چې زه د قانون پابند یم، نه بس څه چې کوم په دې کې زه آزاد یم، داسې ژوند وکړي. نو بیا د درجه د حیوانات د زناورو نه ټیټه شي. زناور بیا د ده نه ښه دي، ولې ځکه زناورو نه خو تپوس نشته، هغوی دپاره خو دوزخ نشته، د نه تپوس دی او دوزخ دی او د خدای غضب دی. قرآن کریم کې داسې انسانان ذکر دي چې بادشاهان تیر شوي دي او خدای وایي دا د زناورو په شان دي. الله تعالی د ډېرو کافرانو باره کې وایي، الله تعالی وایي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. الله وایي د هغې کسانو مثال
چې تورات خدای ورکړی دی او په هغې عمل نه کوي د خواهش مطابق چلیږي لکه زناور و د دې مثال د زخرو په شان دی یحمل اسفاره سامان د سفر پې باري بل ځای کې الله تعالی اتمه سپاره کې د سپو سره تشبیه ورکړې ده الله تعالی وایي فمثله کمثل الکلب مثال د داسې انسان چې د خواهش پسې رواني د مثال د سپي په شان دی بل ځای کې الله تعالی فرمایي اولئک هم شر البریه دا خلق چې د خواهشاتو پسې روان دي د دین احکامات یې پرېښي دي ملکی طاقت پسې نه ځي بلکې د شیطانی طاقت مرګرتیا کوي شیطان چې کوم طرف ته را دعوت کوي حق طرف ته ځي الله تعالی وایي دا په وچه کې چې څومره مخلوقات دي په هغې مخلوقاتو کې چې څه بد دي د هغې ټولو نه دی بد دی ډېر بدترین تعبیر دی الله تعالی کوي ولې ځکه خپل کار یې پرېښوده څه ته چې خدای پیدا کړی هغه یې پرېښوده د مقصد خوراک او څښاک دی د انسان د پیدایش مقصد بس مال دولت ګټل دنیا کې خوشحالي ګټل دي دنیا کې خوشحالي څوک خوشحاله کېدی شي حدیث شریف کې دی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دا دنیا خو د مؤمن دپاره جیل خانه ده مؤمن پکې داسې خپی لکه جیل کې چې سړی جیل کې څوک خوشحالیږي نه او د کافر دپاره بس همدغه جنت دی بس دا دنیا د نور زندگی خو د هغه تباه و برباد ده نو دا پریشانی دی حدیث کې زمونږ د مسلمانانو ختمه شه چې مسلمان باندې ولې تکلیف راځي او په کافر باندې نه راځي کافر باندې نه راځي ځکه دا خو د کافر خو دا دنیا د آخرت کې خو څه نشته او مسلمان دپاره خو الله تعالی نیکې بدلې تیاری کړي دي آخرت کې به خدای نیکې بدلې ورکوي چې څه وکړل ښه د هغې ثوابونه به ورکوي د انسان او د مسلمان د ژوند مقصد خدا نه دی چې دی د خوراک څښاک وکړي او د دنیا کې د خوشحالي ولټوي بلکې خوشحالي به د الله په عبادت کې او دین کې او د خدای د احکاماتو په منلو کې لټوي او خپل کار ته به متوجه کېږي چې هغه د الله تعالی بندګي او عبادت دی الله تعالی حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای د انسان آدم بچیه ای انسانه ته خپل کار ته متوجه شه چې زما عبادت دی زه به څه کوم زه به ستا ټول ضروریات پوره کړم ستا زړه به غني کړم ستا لاسونه به د ضروریاتو نه ډک کړم چې کوم ضروریات دي لاسونه به دې ډک کړم زړه به دې غني کړم او چې زما عبادت دې پرېښوده زړه به دې فقیر کړم زړه او لاسونه به دې خالي کړم یا لاسونه به دې ډکي پیسې هر څه به در سره ډېر خو زړه به دې فقیري زړه به دې فقیري زړه کې به وږی نو تا سره دا ټوله دنیا نو څه به پې وکړي هېڅ فایده پکې نشته نو الله تعالی عبادت ته موږ او تاسو متوجه شو ذکر اذکار نوافل او تهجد او نور عبادات د قرآن کریم تلاوت انشاءالله الله تعالی به زموږ او ستاسې روحونه خوشحاله کړي آخرت به مو خوشي او دنیا هم الله تعالی دې زما او ستاسو د دنیا او د آخرت خوشحالیانې نصیب کړي او الله تعالی دې زمونږ نفس او شیطان مغلوبه کړي درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا